دکاندار شو د اسمان نه دی راکوز شوی د دینه به پرده کول غواړي صحیح ده خپل مخ په پټول غواړي خپل ګریوان په پټول غواړي خپل سر په پټول غواړي خپل لاسونه په پټول غواړي زما عزتمندو زنانه په دې کې ډیر زیات کمې کوي دکانداران خو هغوی ته د شخکاري لکه دا چې د دوی خپل د ترور زامن وي د هغوی نه پرده سره کوي نو که تاسو ته یاره دا دکاندار دی زه سودا کوم ګوره دا دکاندار دی خدا پردې سړی دی ستانه به د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین د دې په باره کې تاسو شریعت ته چې کوم دی نو د دغه پاکو ځایونو د حرمین شریفینو د تلو اجازه نه کوي بغیر د محرم نه نو ته بس اجازه چې ته بازار ته د محرم نه بغیر لاړ شاو الته د پردي سړي سره چې کوم دی بغیر د پردې نه دغه سره ته سوداګانې کوه نننۍ ویډیو ان شاء الله دا خو تاسو خدمت کې گزارش ته چې ویډیو په خپل هم ګورئ د ملګرو سره به ضرور شیر کوئ چې هغه زنانو ته ورسي کمی زنانه چې په دې صورت کې کوم دی هغه ګناګار دي د الله رب العالمین او هغه د لا علمي په وجه باندې په بازارونو کې ګرځي او د پردو سړو سره چې کوم دی سوداګانې کوي ګورئ جی کومه تاسو سوجو کو شریعت مونږ د پاره یو ډیر اهم اصول چې کوم دی هغه منتخب کړی دي اصول دادي چې ګوره زنانه چې کوم دی کنه زنانه چې د دې سره محرم سړی نه رور ورسره نه پلار ورسره نه محرم ورسره نه دا زنانه حج او عمره له هم نشیتلې دغه مبارک ځایونو ته هم د محرم نه بغیر چې کوم دی هغه نشیتلې چې شریعت ته چې کوم دی نو د دغه پاکو ځایونو د حرمین شریفینو د تلو اجازه نه کوي بغیر د محرم نه نو ته بس اجازه چې ته بازار ته د محرم نه بغیر لاړ شاو الته د پردي سړي سره چې کوم دی بغیر د پردې نه دغه سره ته سوداګانې کوه شریعت چرته هم د دې اجازه یوې زنانه ته هم نه دی ورکړی زنانو ته زما د درخواست چې ګورئ تاسو کله بازار ته ځئ د پردې سره اول خو شریعت اجازه نه دی ورکړی چې زنانه بازار ته لاړ شي ها که سخت ضرورت راپېښ شي سخت ضرورت راپېښ شي د هغې نه بغیر بل لار نه وي نو هم په پرده کې به ځي او په پرده کې دننه به چې کوم دی دا خپله سودا کوي او واپس په کور ته راځي دا نه ده چې لکه نن سباني حالت کې د زنانو کومه قصه شروع کړې ده دکانداران خو هغوی ته داسې ښکاري لکه دا چې د دوی خپل د ترور زامن وي د هغوی نه پرده د سره کوي نو که تاسو ته یاره دا دکاندار دی زه سودا کوم ګوره دا دکاندار دی خدا پردی سړی دی ستانه به د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین د دې په باره کې تاسو کې پدې باندې ته به دغه شان دي پرده کې څرنګه چې د نورو سړو نه کې دکاندار شو د اسمان نه دی راکوز شوی د دینه به پرده کول غواړي صحیح ده خپل مخ په پټول غواړي خپل ګریوان په پټول غواړي خپل سر په پټول غواړي خپل لاسونه په پټول غواړي زما عزتمندو زنانه په دې کې ډیر زیات کمې کوي زنانه ول پکار دي چې د دې خبرو خیال وساتي بل زنانه چې کله دکان ته لاړې شي نو کوشش تا پکار دی چې د پردې سره په ځان باندې غټي غټي صادرونه راواچي په ځان باندې غټ غټ پړونه راواچي شریعت ګوره تعالی د دې خبرې اجازه ده ګوره کماو تاسو جوکو کنه شریعت چې کم دی کله زنانه وفات شي نو دې ته 15 کپنونه چې دی نو اغوستولی شوي سړي ته 3 دي دې ته 15 صادرونه 15 کپنونه اغوستولی شوي د هغې باوجود هم چې کله دا په قبر کې سړی ښخی نو د دې نه که تاسو خیال وکړئ چار چاپېره دې څه چل وکړي صادرونه دې تاو کړي دا ته ولې دا صادرونه تاووي ما ورته چېرته سوچ کړی دی دې ته دا صادرونه ته ولې تاووي دا صادرونه شریعت زما او ستا دومره خیال ساتي زما او ستا د عزت زما او ستا د ابرو دومره خیال ساتي دا صادرونه ترې دې لپاره تاو کړي چې دا خو په 15 کپړو کې بنده ده په 15 کپړو کې بنده ده د دې وجود او د دې بدن پردې سړی د سره لیدې نشي خو هلته هم ستا خیال ساتلی دی چې دا د دې کپن هم پردې سړی ونه ویني کپن بدن لا پرېږده کپن هم سړی چې کوم دی نو هغه ونه ویني نو چې شریعت ستا د مرګ په وخت کې ستا دومره خیال ساتلی دی ستا د عزت ستا د ابرو نو پکار ده چې ما ته خپل عزت خپل ابرو په خپله باندې وساتو زما عزتمندو نو زنانو له پکار دی چې د دې خبرو خیال ساتي بل زنانه چې کله بازار ته لاړې شي نو د الله خاطر وکئ لږ په بازار کې په اصولو باندې ګرځئ د لارې په منځ باندې مه ګرځئ د لارې چې کوم دی یو طرف ته ګرځئ داسې زموږ په شانتي علماء کرامو ته طلباء کرامو ته دې ته ډېر سخت تکلیف په بازار کې ضرورت پېښ شي زنانه د لارې په منځ باندې روانې وي نو سړی وایي چې خدای پاک وسوی نو ورته ویلی شي چې خورې چې کوم دی نو هغه سیټ ته شه نو لږ په سیټ باندې ځئ د 2 کسانو دپاره چې کوم دی د لارې په منځ باندې تلل مناسب نه دي یو زنانه چې دې لپاره مناسب نه وي چې دا د لارې په منځ لاړ شي او یو غیر مسلمه د هغه دپاره هم د لارې په منځ باندې تلل مناسب نه دي جایز نه دي دی به په سیټ باندې ځي دا نو زما عزتمندو زنانه له پکار دی چې د دې خبرو خیال وساتي او په داسې حالت کې بازار ته لاړې شي کوم چې د دې د ضرورت صورت دی او د سره د آدابو نه سره د اصولو نه او د خپل خاوند د اجازت نه بغیر دی بهر ته نه ځي د خپل خاوند د اجازت نه بغیر دی بهر ته نه ځي ګورئ خاوند چې کوم دی د هغه اجازت پکې شرط دی که د خاوند د اجازت نه بغیر ته بازار ته لاړې او سوداګانې دې کولې د پردو سړو سره ګرځېدې را ګرځېدې
نو ګورې دا د خاوند سره خیانت دی ښه د قیامت په ورځ باندې به درنه الله رب العالمین د دې په باره کې تپوس کوي دا نه ده چې خاوند چې کوم دی بهر دی سعودي کې دی مسافرۍ کې دی او زنانې چې کوم دی نو هغه ته پته نشته زنانه دلته په بازارونو باندې ګرځي د پردو سړو سره چې کوم دی سوداګانې کوي یا د پردو سړو سره په موبایلو باندې رابطې کوي نو ګورې دا څیز ګورې ډېر زیات خراب دی او د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین له به دقه زنانه جواب ورکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.